نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها بالكثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم او دغه دینی اجتماع
ډېرو محترم مسلمانانو ورونو، دا نن جلسه دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام دا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلے آخرانۂ جلسہ دا عزیزانو یو خبرہ ما بلش پا ہم ذکر کرو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو نه یو خبره دا ذهن ترازی چې یو معاشره کې مادیت طرف ترغبت او توجه زیات شي، روحانیت کمزور شي، نو بیا دا سے خلق دینی اجتماعات و سره تعلق ساتي د چا ذکر چې قرآن کریم سورہ النور په دې الفاظو کړه دي، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چې هغه خلق چې د چا نظر کی دین اهم وي د دنیا مقابله کې، او دغه وجه ده چې د اجتماع کې عام مسلمانان خو هم دي، خو اکثریت پکې د مدارس او طالبانو دي، ځکه دا خلق هغه دي لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. محترم ورونو، انجمن تبلیغ قرآن و سنت د دې قوم د آزادۍ او د حریت د عظیم مجاهد حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب پوپلزئی رحمہ اللہ داغ بنا کرده تنظیم دی، او د دغه تنظیم دوا هدفو، یو هدف دا چې د قرآن و سنت صحیح انټرپریټیشن، صحیح تشریح او تفصیل په مختلفو مواقعو مسلمانانو ته بیان شي، او دویم هدف داو چې بزام خیش چې ازان باندې دغه لبادا چولې ده، داوی هغه فکر چې قرآن و سنت سره ټکراو او تصادم دی، داوی د دل آزارای د تصور نه بالا هغه فکر د قرآن و سنت په اساس باندې اشکار شي چې یا خود دې ملګری اپروچ غلط دی، او یا دا ملګری ضد غسته او قصدن دا ناروا کوي. نو عزیزانو دا انجمن په صوبه سرحد باندې بالعموم او د پیښور خار مسلمانانو باندې بالخصوص احسانات دي، او د کوم فرد او ادارې چې چا باندې سوره احسانی دومره هغه سره هغه ادارې ته یا هغه فرد ته اهمیت او احترام ورکوي. محترم ورونو، تاسو خبر باندې پوهیږئ دا څنګه کوم چې دا ټول جلسه جواب وکینو والا تاسو خبر باندې پوهیږئ، ځکه ما بلدم شکوه کړې و، ما مولانا بجلیګر سے ہمیشہ ما پسې بیانی
ناغل تقریر شروع دے دینو کہ قسم دے کتاس د قاضی سے پیو خبر پوشی نصب عوام چ خدای دا ما سنڈانو تر باپو کسو جھل میں کو چ دوی پیس سے پویل شو دا خو ما صرف ویسٹ آف ٹائم کو نو دا غواړم یعنی یو شی هغه زما ذهن کې دی دا مدنی صاحب منیو کنا او هغه دا چې زه تقریر دوران کې ردی قائل نیم چې تو ماته داد را کې چې سبحان الله واجی کیا کہنا ہے سبحان اللہ ویسی تقریر سروں سے اوپر گزر جاتی ہے آرے سبحان اللہ نہ درشی ذرا دے قائل نیم چې تب ما والا بیان کې نعرہ تکبیر نعرہ لگے کستاق پلے جذبئی نہیں با زما کلب دا تصور ذہن کی وینا زوام چې خاموشی سره یو خبره د فکر په حواله واوري چې د قرآن او سنت په اساس باندې د دین صحیح رخصت دی کم چې به مال دنیا بادی او کم به مال آخرت آبادی نو ما 13 پارس کرو چې الله تعالی د انسانیت اصلاح لپاره انبیاء او رسول راولېږل او دغه سلسله آخری او خاتم پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے عالم انسانیت تمبوس کو اور ما عرض کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا اللہ دوی کی دوی د قبیلینا دوی د قوم دوی د نسل نہ پیغمبر لے گا او دا پیغمبر ڈیوٹی بسی یتلو علیہم آیاتک چاغد انسانانو تا مسلمانانو تا استا قرآن و رخائی او دویم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دا انسانانو مسلمانانو تا دا کتاب و حکمت تعلیم ورکی منقولات و رخی معقولات و رخی او سلورم وَيُزَكِّيهِمْ دنا پاک و رضائلن دوی پاک و صاف کے او اللہ انکا انت العزیز الحکیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زمانے کے ابراہیم علیہ السلام ماد پارا دعا کرے چھ دے راولے گا نبی فرمائے کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ زد خپل پلار ابراہیم دو دعا اثر او دو دعا سمرائے ابراہیم علیہ السلام دعا وکړه زه پیدا شم او زمارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زما بشارت ورکړو کہ انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمه احمد کہ مانا بعد یو پیغمبر روان لے آسمان کے اللہ پنز اغنام بے احمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ تیز وائی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زمونگ دا دعودا چھ دا پیغمبر دا طولو نلوی مؤدب مونگیو دا پیغمبر دا طولو نلوی مؤدب مونگیو دا گستاخی سا تصور ستاسو ذہن کے دا پیغمبر ستا ہاں دوستان مونگ تو دا گستاخان رسول دی انا للہ و انا الیہ راجعون دوئی گستاخان رسول دی انا للہ و انا الیہ راجعون سید الطائفہ بانی دار علوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات منبع البرکات امام المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ټول وای رحمه الله یوازې بر صغیر باندې نه تام دنیا اسلام باندې د حضرت نانوتوی داغه احسانات دي عزیزانو د نانوتوی دغه گلشن د آبیارای په اساس الله داسې خلق پیدا کړ نن کال جزائر کې اسلامی فکر باندې خلق پورته دي دا د شیخ محمد ابراهیم الجزائری داغه د تحریک نتیجه ده چې مدینه طیبه کې استفاده کوله زمانه شیخ الشیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه عزیزانو حضرت نانوتوی رحمت الله علیه ډېر عجیبه خبره کوي سوئی وہی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار امیدیں لاکھ ہیں پر سب سے بڑی امید ہے امیدیں لاکھ ہیں پر سب سے بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار اور جیوں تو ساتھ سگان حرم کے چلتے پھروں جیوں تو ساتھ سگان حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا دعوت بے ابراہیم زد خپل پلاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د دعا اثر و بشارت اخی عیسی د خپل رولت عیسی د بشارت نتیجه ما او وی فرمایل ورؤیا امی آمنہ د خپل مور د آمنه د خوب تعبیرم چاچ معبرین ته وی چې ما خوب کتل دي چې ما بدن نه یو رڼا وته دا ټول عالم روخانه کو او معبر ورته تعبیر ورکو چې تانه یو شخصیت به پیدا کیږي دا شخصیت به تامه دنیا ته انسانیت خي ته به تامه دنیا نه تاریخه ختمي او جی الله تعالی دعا څنګه قبول کړه ما طرف ته ګورئ خان ما طرف ته ګورئ او خبر باندې ځان پوي دعا څنګه قبول کړه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړو کہ ربنا وابعث فیہم رسولا او اللہ دوئے کہ پیغمبر عظیم الشان لے گا ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا مونږ خپل طالبانو ته دا تنوین پکې د پاره تعظیم دی د نکره تعظیم کړه تحقیر د پاره راضی کړه تعظیم د پاره راضی مقام نه به معلومه سیاق و سباق نہ بے معلوم ہے پکڑینا دا کلام بے معلوم ہے خواہ نو قرآن کریم فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ دوئے کے عظیم الشان پیغمبر اڑے گا منہم ورپسی لگتی زوائی منہم دغا اہل مکہ دا جنس و نوع نے اڑے گا دا دوی دا قبیلے و دا قوم نے اڑے گا دا دوی دا قبیلے اور قوم نے اولے گا د دوی د صحیح رواج اور تہذیب علمبردار اولے گا اور بس د شریعت اسلامی دا رواجونه ختمای نه د کسٹم یوزیجز جلال خان ناس ته ستر وکیل له کسٹمز او یوزیجز او کنونشنز هغه اپروو کوي چې کله هغه د قران او سنت تعلیمات سره داغه کنټرډکشن نه ښه نو تاسو وای دا صرف اعلان دا سورس اف لا ده دا صرف قانون نه قانون ماخذ دی ناجزانو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه کہ ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ دوئے کے آغاز مشان پیغمبر اولے گا او وی فرمائے منہم دا دوین اولے گا دا انسانان دے انسان اولے گا دا عرب دے عرب اولے گا دا قرشیان دے قریشے اولے گا دا ہاشمیان دے بنو ہاشم کے اولے گا او دا بشر دے بشر اولے گا سکا بریتا عملی لائحہ خی اب دویتا عملی جون خی اس دے جبریل تقاضے دا ما پشانوی زاغنا سزدکول نشم خواہ جبریل امین تقاضی معلوم ندی زدا غنا عملی جوان کې اس شی نشم زکوله زبا عملی جوان استفاده کوم د یو انسان نه چې ما سره په نوغه او په جنس را شریک وي د یو بشر نه چې ما سره په تقاضو را شریک وي
اوس که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه بشری تقاضې نه لري، خوراک نه لري، سکاک نه لري، د نر ماده تقاضې نه لري، ګرمي سردی په نه راتلا، غم خادي په نه راتل، لوګاو مړوخ په نه راتو، لہذا هغه ما د پر بیا ماډل نشي کېدی چې زه خو دې دومره چکرو کې ومختم، ما پوری دا دومره مصیبت هم را چا پیره دي، زه څنګه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د عملیت اتباع وکم. او قرآن کریم فرمایي چې د هر حرکت دا تا لپاره واجب الاتباع دی. قرآن کریم فرمایي چې لقد جاء، قرآن کریم فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، پیغمبر پاک د تاسو لپاره عمل نمونه ده، د تاسو لپاره کامل ماډل دی، د قول ته ګوره هغې باندې عمل کوه، د عمل ته ګوره هغې باندې عمل کوه. او جی د قول او عمل د دواړو توثیق او اپروول قرآن کریم بل ځای وکړو. سورہ النجم کې قرآن کریم فرمایي چې والنجم اذا هوا، اللہ تعالی وی ما دستور بان قسم وی تا بستور کتلے چھ دے پخپل مدار کی دبالانا سافر تاو برن لاند روان. والنجم اذا ہوا، ہوا یحوی خو پمانا دا سقطی اسقطو رازی، مونگا طالب تو اوچ طور طول کی ازانا ظلا من الغلو الى السفل، چھ دے کل دبالانا پکتر روانی. نبی فرمائل چې والنجم اذا هوا، زمان قسم وستور باندې ته مشاهده کې چې دې مدار کې د برن لاندې را رواني، ولا يخطئ في حرکاته، او د غستور په خپل حرکاتو کې کله خطا کیږي نه، د غستور په خپل حرکاتو کې کله خطا کیږي. فكذا جبريل لم يخطئ قط. الله تعالی دا قسم په دې جواب مقدر باندې دال کو چې فکذا جبريل لم يخطئ قط. دا ستا خامخیالي ده چې جبريل په پہچان کې او آئیډنټیفیکیشن کې خطا شوی، د چا په ځای بل چا راغلی انا لله وانا الیه راجعون. فکذا جبريل لم يخطئ قط. دا دستور روزمره حرکت دا ستا مشاهده کې رته ابزرو کې دې کله خطا کیږي. لږ تیز وایي کنه پوهیږي چې بیا سبل سره سریندر ته شروع کوم، مې په دې نه پوهی چې په بل غاړه سره شروع مفتي صاحب څنګه مې په دې نه پوهی چې بیا سبل سره شروع کوم. کله زه تر اوس نو ستوره په دې خپل حرکاتو کې خطا کیږي نه، نو جبرئیل امین هم په خپل حرکت کې خطا دې چې د برن راغله صحیح هدف ته رسیدلې ده، برن روان شوی نو صحیح شخصیت ته رسیدلې ده. او ورپسې دای بطور ثمره په مرتب کدا جواب قسم نه دی، دای بطور ثمره او نتیجه په مرتب کو. سیو فرمایا چې ما ضل صاحبکم وما غوا، دی پیغمبر تلقا کے جبریل راتلو کی خطا کېږي نه، نو ثمره څه چې ما ضل صاحبکم وما غوا، د تاسو دا پیغمبر د ضلالت او د غوایت شکار نه دی. نو طالب وی چې ضلالت څه شی دی او غوایت څه شی دی؟ وی مفسر لیکي چې دا دواړه خو مترادف دي، یو معنا باندې راځي، مې قطعا مترادف نه دي. ضلال هغه گمراهی ده چې سړی لا علمه باندې کوي په خبره نه پوهیږي نو خطا شي، او غوایت هغه گمراهی ده چې سړی انټنشنلی کوي په خبره پوهیږي او قصد نه کوي. نو الله تعالی وی چې دا پیغمبر نه د لا علمه د وجه خطا کیږي او نه د عناد د وجه ځان خطا کوي. تاسو خبر باندې پوهیږئ نه کنه؟ لکه په خبره پوهیږئ نه د لا علمه د وجه خطا کیږي او نه د ضد د وجه ځان خطا کوي. نو یې فرمایل چې ما ضل صاحبکم وما غوا، او ورپسې فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله تعالی فرمای چې د کوم خبره کوي دا د خواهش تقاضا باندې نه کوي، دا د نفسان هیجانات او بنیاد باندې نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله تعالی فرمای د خبره دا ټول وحید الله الیه واسطه د جبرئیل باندې. او ورپسې به مزید توثیق وکړو
چه علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى تحت خدشار زیده شو جی ٹک دا جبریل با خطا شیخونی پا شناخت کے لخطا کے دو صحیح زائتے زان را رسو خو پلارا چالوٹ کرے نی دیوش مدنی صاحب لگیاو فلانی زائے غلا کیگیو فلانی زائے غلا کیگیو فلانی زائے غلا کیگیو خار ٹول کے نا پاکستان ٹول کے غلا کیگیو پاکستان ٹول کے او ما مرگرو توئی میں پاکستان کے دو قسم غلی کا پاکستان کی سو قسم غلی لگتے دو سو قسم غلی دو قسم غلی یو دغا چه دا قانون نظر کے مجرمان خکار یو مونگے کنڈم کو دا انسرٹیفائیڈ غلی کا ایو پا دی ڈیپارٹمنٹ کی شناختی دا سرٹیفائیڈ غلی په محکمو کې چې ناس چا محکمه کې هغه تر خپل حد سرټیفاید غل دی هغه ته کورسای میلاو ده هغه ته ذمہ داری میلاو ده ټول راز لګای د خلکو جیبونو باندې لاس صفا کوي څوک نه وایي چې دا غل دی څوک نه وایي چې دا افسر غل دی څوک نه وایي چې دا ډي اس پی غل دی څوک نه وایي چې دا اے سی غل دی څوک نه وایي دا ډي سی غل دی څوک نه وایي دا ایس ډي او ایکس پی ان غل دی څوک نه وایي دا چیف انجینیر او چیرمن او جی ایم غل دی کنه نور مسله ټوله یو ده نور مسله ټوله یو خو چې سپیریو کې نو غل ورته وایي چې سپیریو کې غل ورته چې صاحب استطاعت یو کې هغه ته کمیشن وایي کا صاحب استطاعت یو کې هغه ته به څو کمیشن ورته وایي صرف او پیغمبر علیه السلام او ترغیب او ترهیب کې حدیث کته پیغمبر وایي زموږ امت ته پاره هغه زمانہ ډیره تباہی ده چې دې بس کی شراب نامه ولا بدل کړي کای بغلا نامه ولا بدل کړي کای بدنا نوم به بدل کړي لیبل به پر بل شي لګولې لیبل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی وخت به امت تباہ کیږي الله تعالی دې امت بیړه په خپل مهربانه ور پار کی تاسو ټول وای امين لکتیز وای جی امين زکه چې خبرم ته شامین ته پاتې ده خبرم ته امين ما په خدای قسم کوم یې چې الله دې به څنګه سمېږي خبر سے پہلے چل مندر دی زمین د جماعت لیڈران ناسی دی هم سو پتہ نه پوهیدا به سمېږي نو څنګه به سمېږي محبت یو ذمہ دار ځای کې یو لطیفه ویله یو لطیف چې چا تاسو نظر هغه غریبون په دینه به پوښیدا لوبه به څنګه برابرېږي هغه وای کیا جائے بیا څوک ما یو سړی زمکه کنستا کوداله والا پکې د غلبیل وی خراوته غلبیل خو پیژنې کنه چلی داغی ویخ راووتا ناغا سوریو او خاورو کې زنگ شویو اس دے اڑی راڑی چه خدای دا سشی دی دے که سر اوشپک کسان را روانوی مرگری دا میں ازمای کیومون دا سدی ناغای دا سے کتر را کتر ورطا یارا خدای باید پوئی گی مون تا خویم پتا نشتا دو درے نور رالل ولی فکر منی وی دا سدی آغی که یو ورطاوی زما خدا خیال دی چې دا سپوږمۍ زړه شوې ده په خوا چا طرف پرېوتې ده او ځمکه کې پرته وه نو زنګ هم والې دا سوری شوې هم ده نور ویره دا خبره خو دی سهاره پورې ټیک ده څلور شپږ نور رالل خو کنفرم لا تر اوسه ټول نو چې دا خبره به صحیح وي هغوی ته یې بای دا شیخ مونږ نه پېژنده دا کس وایي دا سپوږمۍ د هغې ورته دا خبره بلکل غلطه ده سپوږمۍ نه ده نو یې څه دي نو هغوی وایي مونږ پې هم نه پوهېږو څه شی دی ګورې لکه قلمندو ته انتظار وکړ څلور پنځه نور را روانو هغوی ته یې ملګري دا څه شی دی نو هغوی ورته سپوږمۍ خو ځکه نشي کېدی چې د سپوږمۍ قرص او ککوړه ورکوټه دی او دا لږ لوی دی نو البته نور کېدی شي چې دا زوړ نور دی هغه پرېوتی دی او زنګالو شوی دی سوري پکې شوي دي جی ټیک د نور بیا پې هم کنفرم نو څلور پنځه نور را مرګریا دا سپوږمۍ دا کنور دی هغه وی نو سپوږمۍ دا او نن ور دی نو بیا څه دي دې کې مولا نصیر الدین ورو نو کوئی تاسو اورېدلی که نه دا هغه لطایف په هم چېرته کتابو یې کتلي دي نو مولا نصیر الدین ترکي را روانو هغه د مولا صاحب راغی مشکل به اوس حل شي هغه ته مولا صاحب دا شی ما وموندو دا درې کسان راله دی نه پېژندو دا شپږ راله دی وی سپوږمۍ ده دا پنځه راله دی تقلید وکړه چې نه ده سپوږمۍ دا نور راله دی وی چې نور دی پسې دا څلور نور راله دی وی نور هم نه دی خو مونږ هم نه پېژنو مشکل حل شوی ته رالی دا مونږ ته شل دېرش کسان جمع مولا صاحب یې میاشت کې ودرېده کله هغه شی داسې اړی کله یې داسې اړی داسې ګوري
بیا داسې ګوري او د خلکو باندې یو نظر واچو وی کمقل مخلوقه زبر تر سوره ژوندې چې تاسو ته بهر شیخین تاسو دې دومره ډیر شخرونو کې د عقل نشته دا شی او پیژنې نو خلک یقینا ټول داسې ملامت شي واقعي موږ له 150 کسان له چاله خو پیژنل پکارو ایسو کې نه پیژن او بیا مولا سے پجړا شو او عاشه داسې وګورځو خدای دې به خو پیژنې ماته هم پته نشته دا څه شی دی نو په خدای چې چاته نظر دی هغه ته هم پته نشته چې ملک دا جاړي دا بر پیژن څنګه دی پښنه خو یو سره هغه زج خیر وکینه حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه ته بچاوي خدای دې خیر وکینه هغه خدای دې خیر وکینه ته خیر نه کینو خدای ولې خیر وکړي د خدای خیر بس تا په خیر مرتب کیږي ځکه وی باری چې افعال خپل صادري نو د عالم الموالید په اسباب باندې صادري کا نو ته ولا سبب جوړ شه نو خدای به خیر وکړي ته ټول شر کې نو خدای ولې خیر وکړي په شر کله د خیر نتیجه نه مرتب کیږي په دې باندې د شر نتیجه مرتب کیږي تو ګوره دنیا انسانیت تاریخ وګوره د تاسو مشاهده کې کده تاسو عقل نه هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا تاسو ز په خپل ژوند کې رښتونه کتلم که دروژن دې ټول جواب ورک چې ما وجدنا فیک الا صدقا او محمد صلی الله او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا کے سوائے د صدق و امانت سوا د رښتیا او دیانت دارین مونږ بل شی کتل نه دي ته سرتا پا صداقت سرتا پا امانت سرتا پا دیانت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته وي په دې معنا دا نه چې د کومه خبره کوم تاسو ته رښتیا دی ویجاو تاسو دروغ ویل نه او چې سوای دا به رښتیاوي وی که زه ووایم چې د دې غره د شانه یو دشمن مسلح را روان دی یو دشمن مسلح پتا حمله کوونکی دی فالنجا النجا ځان د هغه مقابلې ته خپل تحفظ ته تیار کا وی ته به څه کې لومبې به د غره سر ته خېږي دشمن به یقیني کې چې واقعي را هغه وی نجي خبر د مخبر صادق دی د رښتونی خبر ورکون کی خبر دی ولې به خېجم دی غرتا او د دشمن وجود به یقین کوم فورن به خپل دفاعي پوزیشن خپل شدا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې فیا ایها الناس قولوا لا اله الا الله او خلق دا کلمه وای چې لا اله تاسو نه کوم او خلق دا کلمه وای چې لا اله الا الله لا اله لا سنکنا دا توحید والا ضرب خو ډیر تیز لګوي او خلق دا کلمه وای چې لا اله لا اله یہ نغمہ فصل گلولا لکا نہیں پابند علامہ وای یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورک لا الہ الا اللہ والا اس عزیزانو عرب اہل لسان اغیب دی الہ پا تصور دلا پا نفی دی اللہ پا استثناء پا ادل خواہ لا الہ الا اللہ اغید اللہ پا مفہوم دا الہ پا مفہوم دا اللہ پا مفہوم اور دا اللہ پا مفہوم پا سلور وار کلماتو کوئی دا اور پیغمبر صرف سلور لفظ ویلو سو لفظ لا الہ الا اللہ لا ورپسی ہوا ہے الہ الا اللہ سلور لفظ ویلو لا الہ مڑا پدا ټول اجتماع کی یو هیجان برپا ټول راپورته شي دا ټول نړمبه سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دول سرونو سوروي او خپل سکتری صرف یو ابو لهب عبد العزى دا د پلار سکر ور د مور او خور د دوانو شریک عیامي ور
دانو رسول اللہ کیا ابو لہب را پاسے سکت رہی یو کان را واسط رسول پاک بانے گزارو کو چے تبل لکا لہذا جماعتنا اللہ دے ہلاکا تا مونگ دیر پار را جمع کریو چے زمونگ فکر و نظر خرابے یو نوے تصور و کانسپٹ راکے اوزی ابو لہب گزارو اس گزارو چاہو دا سکت رو او دائے کمت رو دا سکت رو او دائے کمت رو دائے آغت رو چه چاہتا خپلوینزا حضرت سوے برالا ورتے اطلاع ورکا چه ستاد مرور عبداللہ کور کے بچے ناری نہ پیدا شکور آباد کوریا ابو لہب سوکرو خوشحال ہے کہ ما ہوتا تا خوش رور میرات کی نو خبر دخلائی دی بے خوبا سی چڑیا خلائی دی بے خوبا سی یوی دکان دے غبر آپاتی او یوی کور دے اب ایرا پاتی سی اسے بینک دی پاتے دے اغا برا پاتی چی عرب پا دیا والا کردار والا خلق کسا مل رو رے مرگ نپاس جوندیش بچے پیدا سے حضرت سویبر عالم ویستاد مرور دا حضرت عبداللہ کور کناری نا بچے پیدا سے ابو لہب فورن دی وندتوے فانتے موتا کا ذات میں آزاد اکڑ خوشحال ہے کہ ماں خدمت نہ آزاد ہے اہتمام اکو تام مکہ معظم کے چاپیر چراغاں کرے روغن زیتون والا میلاد جلوس استخاہ میلاد لو اہتمام اکو چراغاں کرو یوا پتام آل مکہ باندے ابو لہب شیرن تقسیم کرا خیرات اکو خوراکن اخرو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے کلد فکر و نظر پہ حوالہ بانے سلور کلمات ہوئے چے لا الہ الا دالکید ہوئے کنا لا الہ الا اللہ سلور کلمات ہوئے آغترے کان راوا غست گزا ذکر اہل لسانو دا الہ مفہوم بانے کوئی دو سر دی الہ لفظ تقاضا سدا دا الہ لفظ تقاضا سدا چی دا بیل جائی یو ضرب دلا پہ لگئی سا او دا لا پورے اور کسیرہ رسلا یو کوشت او استفا اور رجوی و شاعر حجی فضل دین سے رجوی و شاعر دیر عجیبہ خبر کردہ کہ ما تم تلم تضرب بلاغ نقصوا ما میں نے کو پچھے دانی سے کہ بس ذرا من ترسارا لے جائے من ترسارا بلے جائے تاستق تے خوبا نا ذکر ذرا دی مدنی سے دیارے مدنی سے دیارے پا منڈا جو گلتا نیشا و منڈا ہو چے ورسو اور تو ان رسیدو وہی مدنی تے مدنی تے آقا مائے پا غیبوبت کے سڑے بیا چیچی کا ہم ادو سب غصائی کہ سڑے ہوئے خدا کہ دیو اکیو لوگ دا سڑے لاب ترا رسک مرائے بو او یقینا چوز دا دم رگان خلق راغلی او مدنی سے غریب اعلان کرے کہ فلانے برازی ہو بیا با فلانے راجی ہو بیا با ازام امند تاہم ورطا ہے کہ بس علماء برازی چاہیے اتنا شخصیات کرے کہ فلانے برازی ہو فلانے برازی ہو فلانے برازی حکم مفتی صاحب دین کے پاس نے ذرا دین والا خبر بکئی کہ یو بل مقامی عالم پاس نے سبق لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال من قال تمغور دي ما قال توغور چې خبره سکی نو خبره خو ټولو خبره خو ټول هم دغه یو خبره ټولو دغه یو خبره نازیدان بهر تقدیر په منډه رالم ځان مسترک دې لپاره چې مدني صاحب به اعلان کړی تاسو ورا حاضر شئ او که اون رسیدو نو تاسو سڑے پا مولیانو سے خلق اعتماد نکو لٹرول در حجن دی کنا پا مولیان دا ہر یو مرگری و بیادا تفسیر ہوا پا مولیانو سے خلق اعتماد نکو لٹرول در حجن دی کنا خبرو کی و بیاد آزی نا خبرو کی نو بس پا منڈا نو خو تختی نا نانو لگتی دوائی تختی خو بنا جزاک اللہ اسی دی خپل کومٹمنٹ سره به کومټ نه دیکھا کومټ دا نه چې ګنې تاسو بلې جام زوم ضربت کوم څه کومه غلا خو دی با تقدیر انا عربی شاعر وای کہ ما تم تلم تضرب بلا عنقسوا فی قول الا اللہ لست بواصل چه سود اللہ کلمہ باندے دا لا پدے تر باندے دا غیر اللہ دا سک دینی والے نو تر اللہ پا منزل باندے دا اللہ پا پل باندے اللہ تا رسیدے نشکا فی قول الا اللہ لنبے با دا لا پدے تر باندے دا الہ غیر اللہ
دا غي سټ وې بیا به الا په دې برج باندې الله طرف ته وراوړې او کني لاره چې دا غیر الله ټینګ ولاړ دی کاغذ سټ نه هغه دې پریدل ته ځه اچھا ته پرید هغه ته لار نیولې قال لا اقودن لهم صراطك المستقيم شیطان وی زما ډیوټي بدای چې زما دغه تا والا لار کې ورته ناشته ا دې الله د برج نه وړاندې به لټم الله د برج نه وړاندې لټم دې به برج ته پول ته نه راځي تا ته به ورکوي کیږي څنګه عزیزانو هر مې کوله تاسو خدمت چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو جمله پسلو کلمات مشتمله چې لا اله الا الله ابو لہب گزارو کو زکاغت تقاضے بانے پویو چې د الہ تقاضا صدا زما شخصی جوان زما اجتماعی جوان زما معاشی جوان زما معاشرتی جوان زما سیاسی جوان زما عدالتی جوان زما قومی جوان زما بین الاقوامی جوان اغا بلدر اللہ د فرمان تقاضو کے رنگی اس اغا خودی پاغ خپل فیلډ کې دومره وړاندې تلو چې پرجت قهقرا بیا خو نه راوپس کېدی ځکه هغه فیلډ کې د هغه یو سټیټس جوړو پاغ میدان کې د هغه یو حیثیت جوړو دا خپل حیثیت د لومبې قربانو ته دی به بل میدان کې قدم کېښودو هغه دغه حیثیت قربانو ته تیار نو ادا د انسان کمزوري ده چې کوم میدان کې مړه د شرابیانو په محفل کې د سټیټس جوړ شي او د شرابیانو د یونین مشر نو کله ته بیا وایي چې د جنتیانو مشر کوم دي یا جنتیانو سره په یونین کې شاملون دی ورسره زه دغه یونین تنیم کې دلته سټیټس جوړ دلته سټیټس خرابېږي دلته حیثیت جوړ دی د حیثیت خرابولو ته بیا نه ابولا خپل حیثیت نه خرابو گزارې کوو اوس عزیزه ما ته وګورئ بیا هغه خبره نه دا مدني زما ملګری دی دا مفتی صاحب زما ملګری دی دا حاجی فضل الدین زما ملګری دی دا حاجی علی جان زما ملګری دی دا ناز زما ملګری د فکر نظر او د مسلک ملګری او چې لومبې گزار د پردو وړاندې دوی ما باندې وکي بس زما خو بیره دغلته دوی غرقه کړه نه بلکې زما نه دا هغه مسلک بیره غرقه کړه دې ظالم په خپلو خپو باندې په خپله کوله راوواله ځکه زه خو د دې مسلک خبره کوم زه د هغه مسلک خبره کوم چې دی هم د هغې دعوېدار دی نو چې د غیر وړاندې ده ما باندې گزار او زه ډیفیم کړم زما شهرت ته نقصان ورسو ده په خپل مسلک باندې په خپله کوله راخلاصه کړه د خپلې پوندې دا په خپله ځان نه کټ کړي د خپلې پنډای دا ځان له په خپله ووالې اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام او الله دا خو د قبایلیت او د قومیت ماحول دی کوم ماحول دی راوواله د قبایلیت او د قومیت ماحول دی ټرایب په بنیاد باندې خلک ملګرتیا کوي نو زما خپل سکت تره زما د دعوت مقابله وکړي خدای دا خو ما ته ډېره ګرانه شي لومبې د ډیفیم کړم لومبې پردیو ما ته څه او څومره بده خبرو کوي تبل لکا الهابا جماعت دې د پاره جمع کړي جبريل امین راغه چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی رااله چې او پیغمبر تبت یدا ابي لهب وتب حلاک دسی دوار لاغ دا ابو لحب و تب هو ادیر طول حلاک شی تبت یداہو و تب هو نفسو دا دوار لاغ تی تباشی او دا ذات تی تباشی تبت یدا ابی لحب و تبت یدا ابی لحب سوچ دا پیغمبر توہین کئی تا اگورا دا خدای ذوالجلال غیظ و غضب کہ اغبیا آغا سرے پا کم و الفاظ یادی سیوی کہ تبت یدا ابی لہب و تب ہلاک دسی لاد دا ابو لہب دوارا او ہلاک دسی دے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ تعالیٰ فرمائل کہ دا مال و اولاد دا حستافظ نشو کولے دا دفاع نشو کولے دا پخیر و فلان نشرات لے اللہ پہ دا سی بیمارو لگولا کہ دا بدن ویجی دفاع دا اندامونه جدا کېدل څوک ولا خواته رانږدې کېدل نه او وی فرمایل چې سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دې بشغلزن اور دوزخ دي او د خدا نو خدای دوی ناغه خاص ده وامرأته حمالة الحطب اغلی حمالة الحطب اغه خدا
چې هغه لګیا دا اوس حمالة الحطب عام مفسرینو خدا ویلي دي چې هغه به اخذیر اولو پیغمبر علیه السلام ته وړاندې غورځول د مفسر یو تحقیق ته الله دې اجر ورکړي راخه خبره کړې ده خو حمالة الحطب دا د عربو محاوره و مونږ یو پلانې تیلې ګرځي ښه پلانې څه کوي تاسو خار کې استراحت څه کوي ښه مدني څه دا سمجھ ها یعنی پلانې تیلې ګرځي بس څه دو کسان له شي فلور ولي سر جوړ دي سر جوړ کی بس دا د ډیوټي دا چې دې دا به خبر اخلي خبر خو باندې ته مدني ستاسو متعلق دا مدني حال تاسو سره خونتون راشي او مدني چې تلای وي تاسو ویلته بس مړه غشت تعلق ولا بیړه ورغر کا کیسه ور د دې سره متعلق مونږ هغه تیلې ګرځي عرب وای دا حمالة الحطب بصح حمالة الحطب نو د دې خو دغه کا ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عزیزان اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړه چې ته فکر من کېږه ما خبر باندې چلے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دعوت شروع کو وانذر عشیرتک الاقربین د یوې قبیلې نه یو کس د بل قبیلې نه دوه کسان د فارس نه سلمان د حبشې نه بلال د حبشې نه عمار د حبشې نه یاسر سمیه بنت خیاط د روم نه حضرت صہیب دا ټول راجم شو د پیغمبر علیہ السلام دعوت باندې لبیک وی د مختلف اقوام و افراد دا دعوت قبول چې لا الہ لکھتے سوئی لا الہ الا اللہ زکا غوید دے کلمے دا مفہوم ذہن تولنوتو چی دا کلمہ ماتا انسانی مقام و منزلت را کئی انسانی رتبہ و انسانی عزت را کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیالس کال مسلسل پا صحوبتن کے پا مشاکل و مصائبوں کے دا دعوت والا بازار گرم سات ملگری تیار کر سیو کر دی لگتے دعائی مرگری تیار کر مرگری اللہ تعالیٰ ورتے ہو دورا مرگری دی کہ تب سٹیٹ اور ریاست چلو لے سٹیٹ اور ریاست خوچی دا کمزائی کے اسے جی سنگتا ہے سنگنے مساہدہ ندا دیدہ آلریڈی سقوتنا مسلط کی دا دای موجودیه ابتدا کار نشي کولای دیره نوزه دا ځای پرې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه اراده باندې مدینه منوره ته روان شو مدینه منوره کې حضور پاک د یو ریاست اعلان وکړ او هغه ریاست په 276 مربع میل باندې مشتمل وکړ سورجی لومبنه اسلامي ریاست چې د قرآن و سنت په اساس استوار شو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم داغه هډ اف د سټیټ مو داغه هډ اف د ګورنمنت مو داغه چیف ایگزیکټیو مو داغه د جوډیشری چیف مو داغه د عدلیه مشر مو هغه ریاست په 200 او یا مربع میل مشتملو سورہ جی لکه زوای سورہ 200 فگو یا مربع ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدار ریاست کے موجود دو قسم خلق و بظاہر یو عرب عرب عاربہ اور خزرج عرب عاربہ دو قبیلے مدینہ منورہ اور خزرج او دویم دغلت درې قبیلې د یهودو مدینه منوره کې دی راوي درې قبیلې یو بنو قریظه یو بنو نذیر او بل بني قینقاع او دا راغلیو د خیبر نه چرته راغلی خیبر نه او د تورات په تعلیم راغلیو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مولده بمکه ومهاجره یثرب د تورات تعلیماتو چې آخر الزمان پیغمبر و مکه معظمه کې پیدا کېږي ترک وطن بکې یثرب او مدینه منوره د پاره یهودیان راغلي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دلته بریت تاول زمونږه غزړی روز بیا رواني پیغمبر آخر الزمان برازي مونږه اهل کتاب یو مونږ ورسره یو زمونږ بیا حکومت زمونږ بیا بادشاہي مونږ بیا دنیا باندې مسلط یو چولی راغلي ذاته والا قبيله دې اراده باندې وکړه خو چې دلته راغلل
لانجه بل اوسه اوس او حضرت دوار امیان ساده زمیدار خلک حال مدینه ساده نو د زمیدارو کله کې خو یو سړی څلورم پاس نه هغه ورته داسې کار لکه پی ایچ ډي څنګه ورته کار جوړاو ها هغه ورته کار لکه چې پی ایچ ډي او ډاکټریټ کوي اوس دغه يهود کړهل دا قوالی کتابو سخت کتابت ولا ورته ادو کنو خبره حضرت او خالد امیانو انتر خلق یہ وہی دوی تکینا سمجھو کوئی ځای ورته کورونه ورته زرغز مکی ورته آبادای ورته او بل یو سړي به کور ته څو خوراک کوو د دې کورونو ته بیرالېږو څه پیسې به سیوا کړي هغه د دوی یو دینی او مذهبي یا تعلیمي سیادت او مشري په هغه ځای باندې جوړه شوه سیادت اوس کله پیغمبر علیہ السلام راغی او دوی ته دعوت ورکو دوی بیا منلو ته تیار زګه کمنه نو بیا د سټیټ خبره وکړه چې سټیټ چیلنج کیږي چې دیو منم بیا خو به دې مشري دا آیت مفهوم بل دی چې لن تنالوا البر الله وی تاسو ایمان نشي حاصلوله حتا تنفقوا تر دې چې زلوې کوي مما تحبون دا غدو شیونو نه چې کم د تاسو د ایمان لار کې رکاوټ دی یوم مدینه کې ډنډ سوردا د مشر یو منبر مقام درته ملاو دی نو پیغمبر پس نه روانه دي او دې نظرانی او شکرانی درته روانه دي نو بیا هم منو ته تیار ښه ما د چاوي چې دي پیرانو او تبلیغان ولې لګي نه لګي نو ما ورته ده چې تبلیغي دوست چې کم مهنت شروع کې او عام خلکو ته الله او پیغمبرو خي نو د جاهل پیر د نظرانو او شکرانو لار بنديږي ښه لہذا هغه د پردا یو خب دا ټول بیان ټول څه دا ټول بیان دي ادا ګستاخان رسول دي او دوی وایي چې ګوره د الله نه کېدو یقین د مخلوق نه د الله نه کېدو یقین د مخلوق نه نو وای مخلوق بلاډ وای ډوډۍ مخلوق لري او خدای دې شي ډوډۍ مخلوق لري او خدای نشي عزیزانو او جاهل سره په دې خبرو باندې سوې چې بای قدرت د باري څه ته وای او قدرت د مخلوق څه ته وای بهر تقدیر دغه يهود سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو معاهده وکړه د میثاق مدینه په نامه او دا هغه میثاق مدینه حاصل داو چې تاسو په سټیټ کې کامل تحفظ ملایو تا جان به محفوظ تا مال به محفوظی تا عزت به محفوظی خود سٹیٹ خلاف بس سازش نہ کے در ریاست خلاف تو کنسپیریسی کے بزان نہیں انوال کے اور در ریاست پر ضد در ریاست دشمن سره ملګرتیا نه کے اگر ویجی ٹکتا وہ یکے بعد دیگر یہودیانو خپل روایتی سازشونه شروع کړ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمبر په نمبر یو قبیلہ نمبر په نمبر یو قبیلہ دای گویا دا هغه زینه جلاوطن کول شروع کړی دا سٹیٹ لپاره مصیبت ته نازیدانو پیغمبر علیہ السلام میثاق مدینہ سره مسلمانانو ته یو تصور کې په اسلامي سټیټ کې غیر مسلم ته هغه احترام ملاوي کم چې مسلمان سټیزن ته ملاو دي مسلمان شهري ته چې کم حیثیت ملاو دي بعینه دغه ټول حقوق به د غیر مسلم شهري هم وي خو سبجیکټ چې دې به د سټیټ خلاف سازش نه کوي ریاست خلاف سازش نه کوي د ریاست خلاف کنسپیریسیز نه کوي او کله کنسپیریسی وکړه بیا ورته سزا ورکړه ناغه سزا کله داوي سزا کله داوي چې ډېر سټیټ نه کله سزا داوي چې جیل ته واچوا او که جرم لوی چې باید د هندستان لپاره مخبري کړی دا څه کوي هندستان لپاره مخبري نو بیا دا وې سزا سره چې ایگزیکیوټیو کا پانتی ورته ورواچوا پیغمبر علیہ السلام میثاق مدینہ والا شرایط سره دا خبره د مسلمانانو ذهن کې د سٹیټ په تصور او د ریاست په تصور باندې ورواچولا بار تو دیرت میں کو استاد خدمت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه نظام اسلام دا عملاً پریکټیسایز او عملی پریکټیس دنیا ته ورخود جی په دغه ژوند د پیغمبر کې صلی الله علیه وسلم د کامل عبادت او تعلیم د کامل معاملات و تعلیم د سوشل لائف و سماجی زندگی تعلیم د قانون تعلیم د سیاست تعلیم د نظام عدالت تعلیم د قومی و بین الاقوامی تعلقات و تعلیم د جنگ و جہاد تعلیم دشمن سره سلوک والا تعلیم نو ټول تعلیمات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عملاً پریکټیسایز کړ او مسلمانانو ته وې چې دا مانس دکې دنیا لپاره دا د خیر ذریعہ دا ما والا نظام چې دا کوم نظام تاسو ته در کوم دی باب صرف یو خبره تاسو ان شاء الله بیا خبر را لندوم معاهده حدیبیه تاسو تاریخ کتابونو کې لوستل ده
چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پشپغم کال د هجرت په اراده د عمره را روان او مشرکین مکه د عمره نه هغه منک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ د دنیا دی خبرو تر د پارم کې معظمه تولېګ چې تلاش دوی سره خبرو کا چې موږ د جنگ په اراده نه راغلي خالص د عبادتو په اراده راغلیو خالص د زیارت او د طواف د بیت الله په اراده راغلیو اوس دغه یو خبره مدرسه چې حضرت ابوبکر موجود حضرت عمر موجودو حضرت عثمان ولې لګو حضرت عثمان انتهایی متحمل او بردبار سره وتا کچا ولا مخ باندې پلک ورکو نو دی ورته غوسه کېدنه په غوسه کېدنه او کله چې ستا مقصد داوي چې خبره د روانه نشي خبره دې جوړ شي نو بیا به د خبرو د لپاره متحمل او بردبار سره ورلېږي حضرت عثمان دغه طبيعت حامل هغه ته تپاسه صلاح کا او دې تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فراست او ځیرکتیا وایي چې 1400 صحابو کې انتخاب کولو د چایو ته اوس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لګلې حضرت عمر لګلې په دې موقع باندې نو مفتی سره څه بس مفتی سے به خبرو کړي بیا جمعه کې تاسو ته کېږي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگو حضرت عثمان تیوی اطلاع سا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑ اغیی راغب کر ترغیب ورکو دیتے تیار کر ما سر لاشی زمونگ دے مابو پیغمبر سر خبرو کئی مونگا امن غوارو شر نغوارو مونگا امن غوارو جنگ نغوارو عبادات لراغلی و قبضے پارا نیو راغلی جی تاغوی مشر سہیل ابن عمر اگر روان شدی مشرکین مکہ نمائندہ اغو سیاسی سرے ہو معاہدات و افیکٹو اگریمنٹس پانے پوئے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی را غست تیرا شکینہ چرا معاہدہ اولی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنامد اللہ تی رحمان و رحیم دے مشرکین مکہ نمائندہ اغوینا اللہ کو مونگ منو اور رحمان اور رحیم نہ منو رحمان اور رحیم کو مونگ سر خپل بلا دیر مونگ سر خپل بلا دیر رودا نہ جوڑا وروانو مونگ کو یو کلب دے دا رحمان دے دا رحیم دے دا ستار دے دا غفار دے دا قہار دے دا لات دے دا غزا دے دا منات دے دا یغوت دے دا یو لوی کلب دے دا مونگا بزرگونو بچے پڑاتے دی نو چې دا ټول دې ستا خدای پسې وروته نو هغې ته به څه شی پاتې نو هغه ستا خدای صرف الله منو خو رحمان او رحیم نظر منو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تو ہوئی دا رحمان و رحیم لفظ تے محو کا اللہ بان اکتفاؤ کا ابتداء لکلش بسم اللہ پنامد اللہ حاضا با صالح علیہ محمد رسول اللہ و عمر بن سہیل دا آغا معاہدہ دا چپ دے اتفاق کرے دے محمد رسول اللہ او دمکے دا خلق مشر عمر بن سہیل جی اگر بیا احتجاج کو ویدا لفظ رسول اللہ بروانه ځکه زه خو بلان دستخط کوم نو دستخط چې لاندې د کاغذ باندې کاغذ کې چې څه لیکلي دي نه دا ټول تسلیم کړو لیکن دا نه وای چې نن په دې شک نمبر 3 4 5 د سره زما اتفاق نشته دا ما دستخط په دې شک نمبر 1 2 او 8 9 10 11 15 20 200 500 دې ټول باندې وکړه خدا دوی موږ ته دې کامو بوم منی د دې کولن بوم منی د دې سیمی کولن بوم منی د دې ساين اف انټروګیشن بوم منی د دې ساين اف ایکسکلیمیشن بوم منی د دې ټول حرکات سکنات بوم منی دا دستخط تا دې کاغذ باندې کړو مشرکین مکه په دې معاملو ډېر پوهه خلکو وایي نه دا لفظ رسول الله بروانه زکه زبرست دستخط کوم نو زه خو تا رسول الله نه منم جنگي په دی باندې شروع دی تو ایزه خدای پیغمبر مونږ ورنا تو ایزه خدای پیغمبر اسلام حضرت علی ته وې دا روان کړه دا لفظ رسول الله دا ناغه ته ډیر عجیب خبر اوکړه و اقرت به لسانی وصدقته قلبی وكتبته بنانی جی زما جب اقرار کرے تدا اللہ پیغمبر زما زړه تصدیق کرے تدا اللہ پیغمبر زما گتو لکل کرے تدا اللہ پیغمبر جی زما پدې انداز پوي گئے نه پوي گئے یعنی دا کار خو جستا حکم خو په سر سرګو خدا کار ماته ډیر ګران دی ځکه بدن کې مې درې اندامه داتې دي چې هغه دې ته متوجي دي جبه مې اقرار کړی دی زړه مې تصدیق کړی دی ګوتو مې
لیکل پیغمبر اسلام ورته راک هغه فوراً بام کړل خطرات چې ډېر وانه ته تیار نه دي نه لفظ رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل روان په خپل او یو انګريز په یو کتاب لیکل دی ټیکټ اپ حدیبیه ټیکټ اپ حدیبیه دې ځای تفسیر کړی دا چې اوس هغه سټیټس د پیغمبر چې کوم د پاره وطن پرې خو دو کوم د پاره دومره جنگونه کول کوم د پاره دا ټول چې د جوړ کو دا ټول ستړي کولا خو چې کله خدای ورته وی چې پیس از مست امن ډیر ضروری دی دې دور کې حالانکه هغه د پیغمبر تسلط دنیا باندې یو لوی علاقه باندې روب قائم او اهل مکه ته داته بددو ځکه خو بیت الله ته خودنه چې کرای ورانه قبضه کی چې کرای نه ټول قیدان کوي ورته چې نه برازي اوس په دغه وخت کې هغه سټیټس باندې سودا بازی کول چې بس ټیک تلری کا هغه چې ان فیکٹ هی واز ان انجل اف پیس دا دې خبره دلیل چې پیغمبر د شر د پاره نور اغله دنیا انسانيت تر امن د پاره راغلو هغه امن دعوت راوړو دنیا ته امن او سکون ورکو نازیزان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې ولک ابن عبد الله لمبنه نقطه آپ کې داولی کړی شو چې دا معاهده با د لسو کالو د پاره عملی وي سو کالو د پاره به لسو کالو د پاره دوی په کې داولی کړ چې مسلمانان بده کال عمره تنرازه آینده کال با عمره ترازی وصله ځان سره نه راړي وصله ځان سره نو الا سیف فی غلافه مگر دا کو تور ور سره خو به چی کی بند دي کی او صرف درې ورځې ویزه ورته ورکو مکه موزمه کې وسوره دی د درې ورځې ویزه باندې بدای دی ری عمره ته څلورم ورځ باندې بیا مکه موزمه نه وځي او بل شرط ورته ولیکو چې دا معاهده ډایرکټ فریقین خو پکې مونږ یو خو چې چا مونږ سره فوجي معاهده هغه